الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. فقر او فاقا تنگدستی دا ډیر زیات خراب شی دی، ځکه خو په حدیث کې شریف کې هم راځي کاد الفقر ان یکون کفرا، عن قریب له چې دا فقر او فاقا دا به سړی په کفر کې واچي. دا هغه فقر و فاقا چې انسان بیا بالکل محتاج شي، نه رزق ورته میلاویږي، نو د خوراک او نه څښاک، نو هغه بیا هر قسمه په هر چا باندې ډاکې ته تیار شي. الله تعالی دې د داسې حالاتو نه هر څوک وساتي. نو زه غواړم چې تاسو ته بهترینه وظیفه د دې په باره کې وښیم چې الله تعالی ستاسو نه فقر و فاقا او قرض ختم کړي. دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې صحابیو ته راغی او وی فرمایل چې یا رسول الله، زما په کور کې ډیره تنګدستي ده او قرضې دي را باندې، څه عمل راته وښایې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته به دوه کاره کوې. یو کار به دا کوې چې کله کور ته ځې نو په کور والا به سلام کوې، او دویم به سوره اخلاص ډېر زیات وایي. او که چېرته ته کور ته لاړ شي او په کور کې څوک نه وي، نو بیا په دغه ټایم کې په ما باندې سلام وایه، بسم الله والسلام علی رسول الله دا وایه. نو انشاءالله الله تعالی به ستا فقر و فاقا او تنګدستي ختم کړي. هغه صحابي لاړو، د عملو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وښودلو. د هغې نه بعد ډېره زمانه بعد راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمیل چې یا رسول الله، زه خو ستاسو خواله نه وم راغلی، نو زه د یو عذر د وجې نه نه وم راغلی. هغه عذر دا و چې تاسو ما ته کله د عمل وښودو، ما د عمل شروع کو، نو الله تعالی په کور کې رزق سیوا کو، فراخي راغله، بیا تر دې چې ما ټول قرضونه ختم کړو، او بیا ما سره دومره مال لاغې چې ما به غریبانانو باندې تقسیموو به، او د هغو مدد به مې کوو. نو ما ته ټیم نه میلاوېدلو، نو د هغې وجې نه ما ته دا موقع نه میلاوېده چې زه ستاسو ملاقات له راغلی وې او نن زه ستاسو ملاقات له رالم. که به نن زمانه کې څوک دا ووایي چې دې صحابي به دې نه بعد تجارت شروع کړی و، نو ځکه دا خو د عمل برکت نه و. نو د هغې جواب دا دی چې د دې سره زموږ کار نشته چې تجارت